یو روایت کې راځي د پاک پیغمبر مبارک حدیث ته امام ابن ابي شيبه په خپل مصنف کې ذکر کړی دی او چې کم د دې راویان دي نو راویان هم ثقه راویان دي ثقه حواله مې درله کتاب درکړه امام ابن ابي شيبه په خپل مصنف کې دا روایت ذکر کړی دی راویان ثقه راویان دي ثقه ما ته لږ متوجه شه یو سړیو راهبو نو هغه په غار کې دی رو بن اسرائیلو کې او د رب العالمین عبادت پې کو نو یو روایت کې راځي چې 1500 کال عبادت کړی دی خو دغه روایت والا راویان نه ذکر کړي او امام ابن ابي شيبه وی 15 کال په دغه غار کې د الله عبادت کړی دی او د حدیث مضبوط هم دی او راویان یې ثقه دي نو 1500 کال پرېږده ده 15 کال یې د الله عبادت کړی څومره ما سره ووایې 15 کاله په غار کې دی رو د الله عبادت یې کو ځان له بغیر د ریا عبادت یې کو د باران دا موسم لکه د باران دا موسم دی په شکال کې راشي نو باران نو شو چې باران نو شو نو دا شینکې را زرغونې شوې او ځای په ځای دا حوضونه او د دې دا اوبه ودرېدې نو دې د هغې خپل غار نه راووت نیک سړی و د هغې غار نه راووت چې راشه یو کوچې چکر به ولګومه نو داسې په هغې شینکو باندې چکر لګو او په هغې اوبو باندې چکر لګو یو ښځه په هغې صحرا په ځنګل کې ورله مخې لرل هغې ښځې سره خبرې اترې شروع شوې په هغې خبرو اترو کې بس هغې ښځې سره یې زنا وکړه هغه مخې تور که ګناه کار یې وکړه نیک سړی دی 15 کاله عبادت یې کړی دی خو بس زنا ته وشوه پې نه شو نو دې خوا راغې هغې اوبو له جامې یې اوښکې په هغې اوبو کې لامبل چې په هغې کې لامبل نو د هغې نه پس څه کار ته د نیکۍ وشو د الله شان ته ګوره رب العالمین په دغې وخت کې مرګ راوه سړی مړ شو الله به د اعمال وزن کوي پر ورځ د قیامت خو د دغه راهب د 15 کالو عمل او عبادت رب العالمین د تلې په یو چابړي کې ور واچو او دغه ښځې سره چې دا زنا کړې وه دی د تلې په بله چابړي کې ور واچوله د 15 کالو عبادت پې سپک شو د 15 کالو عبادت پې سپک شو او هغه زنا چې هغې ښځې سره یې کړې وه هغه زنا والا چابړې پې دروند شو په راهب باندې یره راغله خو بیا یې یو نیک کار کړی و نیک کار هغې نیک کار باندې رب العالمین وبخه که هغه نیک کار یې نه وی کړی نو د 15 کالو عبادت یې سپک شوی او زنا والا چابډي درونو نیغ به جهنم ته ته څه وایې چې دا دومره وړه ګناه ده